أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة اعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 22 آیات نمبر 172 73 74 درې آیاتونه به ویل کېږي. اوس دې کې الله رب العزت سے نو هغه یو بل واقع طرف ته اشاره کوي. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ او یاد کوي هر کله چې واغستل ستا رب سے نو هغه د بني آدمو نه یو لوز من ذریهم د دې چې نو هغه من ظهورهم شاګانو نه ذریتهم د دې اولاد واشهدهم على انفسهم او دې چې نو د دې په نفسونو باندې گواه کړل نو سلو وزید واغستو الستو بربکم ای زستا رب نیم قالوا بلا شهدنا ټول چې نو هغه ویلو او بالکل مونږ چې نو هغه گواه ورکو مونږ په دې خبره باندې شهیدان یو گواهان یو چې ای الله تو زمونږ رب. اوس دلته دا چې الله جل جلاله چې نو هغه اولاد بني آدمونه د آدم علیه السلام د اولاد نه چې نو هغه د غلوز اغستو نو دای څنګه اغستو او په کم ځای کې اغستو. نو حدیث مبارکه کتابونو کې راځي ترمذی شریف شولو ابو داود شریف شولو او دغه شانتی مسند احمد شولو دارمی شولو دیه کزرات چې نو هغه کتابونو کې مختلف صحابه ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نور صحابه مختلف روایتونه چې نو هغه دا کړي. من جمله دا هغه نه یو روایت چې نو هغه دا دی من جمله دا هغه کې چې نو هغه یو روایت دا هغه دا دی دا هغه مفهوم دا دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خالق کسان رالو دا غوی چې نن د آیات متعلق دا غوی نو تاسو کړلو چې دل دی الله پاک دا کم د ذریاتونه د آدم علیه السلام د اولاد دا غوی د شاګانو نه چې کم اولاد پیدا کړو دینه د لوس اغست واده دی اغست و دا څنګه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایلو چې موږ د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم نه چې نو هغه تاسو کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو چې موږ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه فرمایلو اللهم چې الله رب العزت نو هغه حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کله د جنت نه چې نو هغه راکوس کړو نو چې کله آدم علیه السلام د جنت نه راکوش ولو او بیا داغه چې نو وادي نومان ترالو وادي نومان چې نن صبح داغه معروف او مشهور چې نو هغه د عرفات په میدان سره دی. نو دغه عرفات میدان کې ولو الله رب العزت چې نو ما یلیق بشانه څنګه چې د الله پاک د ذات سره خای د آدم علیه السلام په ملا باندې لاس راخ کودلو دا غوی نه چې نو دا غوی اولاد پیدا شولو د کچ ذریات چې نو هغه د ذرو په شکل کې نو کله چې دی پیدا شولو نو دی نو هغه دغه یو طرف ته شولو او دی چې نو هغه آدم علیه السلام یا الله دا سني الله رب العزت ورته داستا اولاد دی او دا چې نو هغه جنت والدی. بیا دغه نه اورست چې نو هغه دویم ځل باندې آدم علیه السلام پملا الله پاک بیا چې نو هغه لاس راخ کودلو بیا دغه نه اورستو چې کم اولاد پیدا شولو دغه ذریات په شکل کې راللو نو دا غوی رنگ چې نو هغه هم تورو آدم علیه السلام یې الله داسني الله رب العزت وی داستا اولاد دی او دا جهنميان دي چې نو هغه جهنم والدي
آدم علیه السلام چې نو هغه ډېر خفم پدې شولو. بیا د دغه نه ورستو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین نبی علیہ السلام ته عرض وکړو چې د الله رسول چې کله معامله داسې ده چې د جنت تعین هم د مخ کې نشوي دی چې هغه کسان چې کم ځای نو ذریاتو په شکل کې ذرو په شکل کې ول د جنتیان دي نو د هغه کسانو خاص هم پته لګیدل چې دوی به جنت ته ځي او کم کسان چې هغه جهنميان دي نو د هغې خو په هغه وخت کې پته لګېدل دی چې دا کسان به جهنم ته ځي. نو بیا زمونږ عمل له څه دخل شو، زمونږ عمل چې دی نو هغې خو څه حیثیت پاتې نه شولو. نبی علیہ السلام ورته فرمایل نه داسې نه ده، الله رب العزت چې نو هغه هر انسان پیدا کړی دی نو کم انسان چې الله پاک د کم ځای دپاره پیدا کړی دی نو دته الله پاک هغه شانتې عمل نصیب کړي او دی هغه عمل کوي ان تر دې چې اخره کې خاتمه هم د انسان په دغه عمل وشي. کم کس چې الله رب العزت د جنت د پاره پیدا کړی نو د اهل جنت والا د جنتیانو غونتی عمل کې د هدایت طرف ته ځي نو هغه د هدایت کېږي د په سم لار باندې چې نو هغه روانېږي تر دې چې نو هغه د خاتمه په دغه اعمال صالحه سره وشي او د جنت شي. کم کسان چې نو هغه جهنم والی نو دا غوي چې نو اعمال سیئه کوي، غلط کارونه او ګناهونه چې نو هغه دا کوي ان تر دې چې په اخره کې خاتمه چې نو هغه د ایمان نه بغیر وشي او دوی چې نو هغه جهنم ته لاړ شي. نو تاسو اعمالو کې چې نو هغه کوشش کوئ، اعمالو کې اجتهاد کوئ، د هغې کې کوشش چې نو هغه کوئ، مجاهده کوئ چې ستاسو عمل چې نو هغه په سم روح او په سم جهت باندې راشي. نو دینه دا معلومه شوله چې انسان ته پته لګي چې گویا کله چې نو هغه د دین نه چې نو هغه دیهان لري کېدلو، اعمال صالحه نه دی لري کېدلو نو دا سړی دی الله پاک ته توبه طایب شي او دی ویریږي آس نه چرته زو الله پاک پاغه بلې کې نه پیدا کړي هغه طرف ته چې نو هغه لاړ نشم او چاته دی الله رب العزت چې نو هغه د اعمال صالحه چې نو هغه توفیق ورکړي او د په دغه اعمال صالحه باندې چې نو هغه کمزن کېږي او روانېږي نو دا سړی دی الله پاک شکر ادا کوي او د دې مزید مهنت کوي چې الحمدلله زما خاتمه چې نو هغه ان شاء الله دا په ایمان سره کېږي ځکه ماته الله پاک د ایمان والا عمل چې نو دغه توفیق نصیب کړي. نو دې کې نو هغه دغه ویل لوس دغه څه نو هغه څه کوم ځای کې شی ورو نو دا واقع چې نو هغه په دغه وادي نعمان کې میدان د عرفات میدان کې چې نو هغه شی و اوس دا چې دا واده چې نو هغه د لوز غستلی شو نو دا صرف ارواح ولو که د دې جسد ولو جسم وسره نو د ارواح سره د دې چې نو هغه هلکه جسم هم ولو جسم ولا هم دې نو هغه روحونو له الله رب العزت جسم ورکړم ځکه چې ما تاسو کوم کتابونو ویلو حدیثو نو دې کې بعض روایتونو کې وسره دام نه چې ستور ول او سپین ول جنتیان چې نو هغه سپین رنگي ول او جهنميان چې نو هغه تور رنگي ول تور ولو نو بیا چې نو هغه جسم رنگ چې نو هغه تور او سپین کېدل دا روح چې نو هغه رنگ نه رنگ چې نو هغه د جسد دی نو دیل الله پاک جسمونه چې نو هغه هم ورکړي ولو. دویم چې نو هغه په دې باندې د حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت چې نو هغه هم دال دی هغه چې د دې د روحونه چې نو هغه د دې د اولاد د پیدا شو نو دا د کچو ذرو په شکل کې او ذره چې نو هغه جسم دی نو دیل الله رب العزت دغه جسم ورکړو. اوس دا دومره خلک چې تر د قیامت پورې پیدا کیږي او د دې چې نو هغه په دغه یو میدان کې الله پاک راجم کړل د ذرو په شکل کې نو د دین یو صاحب فهم صاحب عقل انسان چې نو هغه انکار نشي کولای. تاسو ګورئ نن سبا دور کې چې نو هغه د ساينس دور دی نو په دې کې وګورئ کم چې اټم بم ایجاد شوی دی نو د اټم ته وګورئ نو په دې کې نو هغه شمسي څومره ذرې چې نو هغه وي دوی چې دا تک کې سپومۍ ته خېږي یو خوا بل خوا نو دا ذرات دي که نه جسم لري نه نو چې کله انسان دوره کولی شي نو الله رب العزت خو په طریقه اولا په دې باندې نو هغه قادر دی نو روح صرف نه ول د روح سره چې نو هغه جسم یې هم ولو نو دوی چې نو هغه د قشانتي وشول. اوس دې ځکه لکوټې چې نو هغه دا راځي حدیث مبارکه کې راځي چې نو من چې نو هغه من زهر آدم د آدم علیه السلام په ملا باندې یو روایت کې راځي چې نو په خی ولی باندې او په ګس ولی باندې چې نو الله پاک خپل دست قدرت راښکودلو
قرآن آیات کې راځي دی کې وګورئ من بني آدم د آدم علیه السلام د اولاد د هغوی د شاګانو نه چې نو هغه دغه ذریات پیدا کړلو. نو په دې ځای کې د قرآن او د احادیث د دې دواړو په آپس کې لکوټې شان چې نو هغه تعارض او ټسل دی. او رات چې نو هغه مفسرینو د هغې حل چې نو هغې دا راوباسلی دی. هغوی وایي چې لاول الله رب العزت د آدم علیه السلام اصلي چې کوم ذریات ول نو هغې پیدا کړل، بیا د هغه ذریاتو نه چې نو هغه نور پیدا کړل. مسلم شریف روایت کې چې نو هغه راځي بیا د هغه ذریاتو نه نور ذریات، بیا د هغې نه وروسته نور، بیا د هغې نه وروسته نور، یعنی د دغه ذرې نه به ذره پیدا کېده، ذرې نه به ذره پیدا کېده، ذرې نه به ذره پیدا کېده. نو تر د قیامت پورې چې څومره انسانان راځي د چا به څومره اولاد کېږي، نو د هر انسان هغه اولاد چې نو هغه وشولو. نو حدیث کې د آدم علیه السلام چې کوم خپل صلبي اولاد ولو هغه ته اشاره ده. او قرآن آیات کې چې تر د قیامت پورې د ټولو بندګانو نه چې کم پیدا کېږي نو هغه ته اشاره ده. نو د حدیث په آپس کې د حدیث او د قرآن په آپس کې استزل استعارض چې نو هغه نشته. واشهدهم علی انفسهم، او الله پاک گواهی واخیستله د دوی نه د دوی په نفسونو باندې، الستو بربکم، آیا زه نه یم ستاسو رب؟ قالو بلا، نو دوی وویلو ولې نه ای الله شهیدنا، مونږ گواهی ورکوم. اوس دلته دا دی کې یو سړی چې نو هغه دا خبره وکړي چې دا احد العیاذ بالله لکه څنګه چې بعضو چې نو هغه دهریه ټایپ خلک چې نو هغه کوي هم ده، د هغوی وایي چې دا احد چاته یاد دی، چا چې نو هغه ویلي چې دا احد زموږ نه اخیستلی شوی دی. نو د هغې متعلق قول چې نو هغه دا دی چې ډېر شی بزرګان داسې هم تېر شوي دي چې د هغوی ته دغه احد بالکل یاد ولو او دا غوی چې نو هغه اقرار هم کړی دی. لکه مثال په طور کې حضرت علی کرم الله وجهه مبارک راځي، هغه چې الله پاک زموږ نه چې نو هغه عالم ارواح کې کم دغه عهد اخیستلو، ما توس هم هغه عهد چې نو هغه یاد دی. دغه شان چې نو هغه یو بل بزرګ ترشی دی ذوالنون مصری رحمه الله، نو دا هغه وی ما توس هم دغه عهد دې یاد دی لکه زوی چې وس په خپل غوږونو باندې وسی اورم الستو بربکم، لکه دا چې زه وس اورم. سهل بن عبد الله تستری رحمه الله هغه فرمایي وی ما ته چې نو هغه دا وسوم یاد دی چې زمونږ نه چې کوم عهد الله پاک اخیسته دا هغه ما ته یاد دی. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمه الله هغه وی ما ته هم چې نو هغه دغه عهد وس هم لا یاد دی. نو دا نه چې اوس مونږ ته یاد نه دی، نو دا نشته دا عهد نه اخیستلی شوی، نه دا لفظ دا عهد اخیستلی شوی دی. لکه مثال په طور کې مونږ خپل پلار ته داجي وایو، مور ته مور وایو، څوک ورته چې دی نو هغه امی وایي، څوک ورته چې دی نو هغه بل یو لفظ وایي. نو اوس دی چې دا لفظ ودا کوي د مور پلار ته چې نو هغه دا کومې خبر کوي کم نومونه یا بل ته وایي، نو د خدا نوم یاد دی چې زه دا ویم، خو اوس د دا پته شته چې دا نوم د چا خولی، کله ورته خولی، په کوم ځای کې ورته خولی، د هېچا ته هم نه دی یاد، نه ماته یاد دی، نه تاسو ته یاد دی، یو کس ته هم نه دی یادو، خدای اقوی. نو دغه شانتې الله رب العزت دغه الستو بربکم عهد زموږ نه اخیستلی، په وخت کې مونږ اقرار کړی، اوس مونږ ته نه دی یاد. دا زموږ د ذهن چې نو هغه کمزوري ده، د هغې د کمزورۍ په وجه باندې مونږ ته نه یاد. د کم کسانو د قوت حافظه یاد او د هغوی ته په دنیا کې بیا هم دغه لوظ او عهد چې نو هغه یاد ولو. نو ځکه الله چې نو هغه دوی ګواه کول، قالو بلا دوی ووی ان تقولوا یوم القیامه، اوس دا ولې الله پاک دا لوظ اخیستو، نو دا چې تاسو بیا ونه وایئ د ورځ په قیامت باندې انا کنا عن هذا غافلین، چې مونږ د دې نه چې نو هغه بې خبره ولو. نو دې وجې نه الله رب العزت د دې نه دغه لوظ واخیستو. دویم چې نو هغه ولې اخیستو، نو دویم وجه په دویم آیات کې آیات نمبر 73 کې چې نو ذکر کوي او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریه من بعدهم. نو د دې دپاره چې دوی بیا دا ونه وایي چې ګوره زمونږ پلار نیکه چې نو هغوی شرک کړی او مونږ د هغوی اولاد ولو، مونږ د هغوی تابعداري کوله، نو دا شرک دا د مخکې نه را روان و، مونږ د هغې مخکې نه یو را روان شیزو نو په هغې کې ګیر شولو. نو الله وی ما ستاسو نه عهد اخیستی دی، هر انسان نه ما چې نو هغه دا لوظ اخیستی چې زه ستاسو رب یم، نو تاسو ټولو د دغې ګواهي ورکړله. نو په ورځ د قیامت ستاسو دا عذر نه چلیږي چې زمونږ په علاقې ګمراهي وه، بېدیني وه، کفر او شرک ولو، نو مونږ ځکه په هغې کې اخته شوي وو. افتهلکنا بما فعل المبطلون، آیا تاسو مونږ هلاکوئ په هغه کار چې هغه کړی ګمراهانو. کذالک نفصل الآیات، الله وی دغه شان مونږ بیانو آیاتونه لعلهم یرجعون، د پاره د دې چې دا خلک بیرته راوګرځي، کفر فسق فجور پرېږدي او د الله رب العزت وحدانیت
او د الله د پیغمبر رسالت چې نه هغه اختیار کړي. الله دې موږ د هر قسم ګناه نه وساتي. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ او یاد که هر کله چې واغستل ستا رب من بني آدم د بني آدمونه من ظهورهم د دوی د شاګانو نه ذریتهم اولاد د دوی واشهدهم او گواهی واغستل د دوی نه علی انفسهم د دوی په نفسونو باندې الست بربکم آیا نه یم زه ستاسو رب؟ قالو دی وویل بلا ولنا شهدنا مونږ گواهی ورکو ان تقولو دا چې دوی ووایي یعنی دا خبره بیا ونوای یوم القیامت پورز د قیامت انا کنا بشک و مونږه من هذا د دین غافلین به خبره او تقولو او یادا چې دی ونوای انما اشرک بشک چې نو شرک کړو آباؤنا پلار نیک زمونږه من قبل مخکې د دینه وکنا او مونږه ذریه اولاد من بعدهم رست د دینه افتهلکنا نو آیت حالکه مونږ لره بما پاغص فعل المبتلون چې کړه دې چې نو هغه باطلو گمراهانو وکذالک او د قشان نفصل الآیات مونږ بیانو چې نو آیاتونه لعلهم د پاره د دې يرجعون چې دوی را پس را وګرځي.